نو بعض خلک پکې یو چل کې اکثر د شریک په قربانۍ کې یو یاره د مور په می خوږیږي دا دوه په پکې دما شي به ویل کا زما د مور سر ډیر کمزور دی نو دا مازغه باغې له یو سما ابل ویرا زما نیا چې ده کنه دا غي اینه لګوندې کمزور ده دا اینه په پکې غېله یو سما نو دا نور غریبانان خدا غږ نشي کولای شرم د وجنه وړي نه ګوره درته ګوره صفا خبره کومه ولدا یوم ني نو دا سم کوي بالکل دا کله ټولو زړوي او دا خپې د سره یو کس نو بیا ټیک ده کله ټولو زړوي او دا سر به د کسر یو کس لورکو نو بیا ټیک ده کله ټولو د زړه نه وي او چې لکه دینه به د سر یو کس لورکو نو دا بیا ټیک ده خو ما ته پته چې زړه نه زره ته صفا خبره کومه دا ما اورېدلې دي یو کس د سره خپې یوړې وي دا ما د نیا خپې خوږېږي راکا چې هغه یوړې نور وې وي دا اوس ال دی وي د مونږ نیا نشته وي دا هغې خپې نه خوږېږي څه ابل ویلې د مونږ د مور خپې نه خوږېږي څه مې دا اوس کې قصه دې تباہ برباد نو دا لې نیګ وره نو ار یو شی او ضایع کا کوي سی وی که سلور وی نو ار یو شی سلور ضایع کا او خپ طریقې سلور او ضایع کا او زمون پښتانه بیا ډیر زبردست کار کوي او ماشوم ته مخه خوا کا आवाज وکړه دا چا کېډو ګیلرو کار پکې وشي خپ طلبان تقسیم وکا او خشته مزیدار اڅنه چې کم پکې زور اوري ا د قیمه خشته غوخه مخه خپل طرف ته ورواچي دا کوړه یوسا او غاډو کې مډو کې بشیر جان ته ور پغاړه کې دا ستاغه خړېره د وډو کې کم دي او ته پکې دا ډو کې وګورئ ها جی نو په د قرباني کېږي زه خو به دې حلالوم بشیر جان زمانونو بیا چې کله حلال کې غوښه دا شوه سرمن قصاب لپا قصابه کې ورنه کې دا سرمن قاسم سر خوړلې دی چې دا خدای شان دی چې دا قرباني ورو دي چې سرمن ارزان شي دې مولیانو ته خلکو چل جوړ کړي لکه دا سرمن مولیانو له ورکول نو هغه پروس کالو کابل کالو نو هغه سرمن خو چانه رښتې بالکل نا مولا له راوړه استاد جی وه دا سرمن والو مور دې پکې ون غاړه مور دې پکې ون غاړه چې نور کله قیمت کاو نو په خپل باندې خرڅولا مال دې نه راوړه او چې پیسې نه کوي ما پسې راز غلې به مور دې پکې ون غاړه نو اوس خبره دا سه دا چې سرمن د قربانې په اجرت کې قصاب نه دی قصاب وسو خو خیر په اجرت کې بنا ورکې چې دا واخلا او دا اجرت شو بالکل بنا ورکې سرمن نقد ځان له استعمال کې راوستېش ځان لته لمسه جوړه کا ځان لته برقه جوړه کا اسم نشتا او که نقد سرمن چاله خیراتی ورکول شي مالدار له ورکول شي او غریب له ورکول شي نقد سرمن خو نقد سرمن جمعات له بنا ورکې جمعات باندې نه کېږي ګوره چا غریب چا انسان به مالک کې چې دا والا که غریب یې کمالدار خو که سرمن دې خرڅ کړه نو بیا به پیسې مالدار لنه ورکې بیا به خامخا غریب له ورکې نقد سرمن مالدار نه ورکوي شي غریب لم خو که چې دې خرڅ کړه نو پیسې به بیا خامخا غریب له ورکې بیا به مالدار لنه ورکې زوی لولا او پلار نکله نشي ورکول غریب له ورکې دا پیسې او زمارونو یو بل خبر وکم مولا لبا د سرمن پیسې په اجرت امامته کې نه ورکوي اسی ولا ورکه خیراتی هو کته وته دا وی چې د سرمنه در کوم مال امامتی کوا نو دا بیا په اجرت کې ورکول ګناه دي دا بیا ناروا دي هغه وخت چې د کومه حاصل کړي نو ټوله وخت په خپل خوړې شي ذکر رسول الله مبارک یو حدیث کې ویلي چې کلوه ودخروا چې دا تاسو خو یو ذخیره کې یو کال پابندی لګولې و چې درې ورځې نه زیات به د قربانۍ غوښه نه خوري او بیا هغه حکم منسوخ شوی دی نو که ټوله غوښه په پرچ کې سنباله او ټوله خوري نو قربانۍ ته په نقصان نه رسی خو زموږ فقهاو لیکلي دي چې درې ځایه کا یو عیسی پخپل او خرو پخپل بچو باندې دی خرا ځان له چولم شي پرچ کې می خو دی شي یو عیسی مسکینانو فقیرانو غریبانو لور کچا چې قربانی نه دکړي او یو عیسی خپل رشتہ دارانو لور کا دا فقهاو یو بهتره طریقه د صدقې خودلې ده نور که ټوله قربانی دې مساتله نو څه فرق بینه پریوزي ټوله دې ځان سره کې خودا نو فرق بینه پریوزي د قربانۍ د ساروی هغه چې کمره سیدا اب هم خیرات کې کم زل په د پاسه پروت دی اب هم خیرات کې او که قربانۍ له ساروی واغې تو په کولو په بتناله یخ یو ببراوالی په غولان بل ترم کیا کوا ناقي سره هغه په کلک شي او غولان دړ نه کوي او کډیر ساروی تنگ او پیری ته بل فرض واغشتل نو یا خداو کچې هغه په واپس دې ساروی ته په بوسو کې واچو ویس کی او یا غریب لور کو صدقه او خیرات کا او په خپل استعمال کې به نه راولي